باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء من مس الذکر. باب دی په بیان د لزوم د اوداسه کې د مسه کولو د ذکر نه، یعنی چې ذکر اندام مخصوصه مسه کړی شي د دې په مسه کولو سره اودس ماتیږي او کنه. نو که اودس ماتیږي خو بیا پکې اودس لازمي دی کنه، او که اودس نه ماتیږي نو بیا اودس کول لازمي نه دی. کوشش خبر دې کې د ائمه اربعو اختلاف دی چې آیا په مسه کولو د اندام مخصوصه سره اودس ماتیږي او کنه. دا مسه کول د اندام مخصوصه ناقض للوضوء دی او کنه. نو د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په نسبت باندې په مس الذکر سره اودس نه ماتیږي، او چې اودس مات نشه د ناقض د وضوء نشه نو د مسه کولو وروسته بیا اودس هم نشته کنه. ٹھیک شو نه. او د ائمه اربع د ثلاثه امام شافعي، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی اجمعین د دروونو په نسبت باندې مسد ذکر یعنی مسه کول د اندام مخصوصه د ناقض نه دي. زراو د سکیږي مادیږي، نو چې اودس په مات شو نو بیا به اودس کولای کیږي نه بکره کولای کیږي. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د پارا دلیل هغه حدیث د طلق بن علی رضی الله تعالی عنہ د وسط باب کې به امام ترمذی رحمت الله علیه راوړی دی. استدلال د امام ابو رحمت الله علیه په دې طریقه کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په بارا دغه اندام مخصوصه کې هل هو الا مدغه منه او بدعه منه. دوه الفاظ کې راځي دا اندام مخصوصه دا خو یو حصہ د اندامونو ستانه، دا څه شي ده؟ یو حصہ د اندامونو ستانه. نو لہذا چې یو حصہ د اندامونو ده نو بل یو اندام چې ته مسکې په هغې سره اودس نه ماتیږي، نو که دا دې هم مسکه په دې سره هم اودس نه ماتیږي که نه. لکه سړی خپل پنډۍ له لاس وروړي یا لاس راواخلي بل لاس له وروړي، خپل یو بل اندام یو ځای پې څه کړي مسح کړي، نو په هغې سره اودس نه ماتیږي. نو دغه رنګې د اندام مخصوصه هم په شان د نورو اجزاو د بدن شو او د حصصو د بدن شو چې د هغه نورو حصصو په مسح کولو باندې اودس نه ماتېده، نو په اندام مخصوصه په مسح کولو سره هم اودس نه ماتېږي. د خبره باندې پوه نه شوئ؟ دغه د امام ابو رحمت الله علیه دپاره دلیل شو په دې خبره باندې چې مس الذکر دا ناقض الوضوء نه دی. په دې باندې ابن جوزی جرح کړی دا دی روایت ته وایي چې دا روایت ضعیف دی. ابن جوزی روایت ته څه ویلي؟ ضعیف ویلي. او دا ابن جوزی تاسو ته ما مشرح کړی و ښه. دا ابن جوزی په جرح او تعدیل کې متشدده دی، متعصبه دی. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه د ده په هکله په تدریب الراوي کې نقل کوي چې ډیر کرتا امام ابن جوزی صحیح حدیث ته ضعیف وایي، لا ضعیف څه کوي چې موضوعي ورته وایي. څنګه صحیح حدیث ته ضعیف یا موضوعي؟ ضعیف څه کوي چې ډیر حدیث په کتاب الموضوعات کې نقل کړي چې هغه صحیح دي یا حسن لغیره دي، او دا ورته څه ویلي دي؟ موضوعي ورته ویلي دي، ضعیف ورته وایي. نو د ده او د ابن تیمیه او د ابن قیم او داسې پسې راواخله چې د دیو دا کم هم فکر او هم نظری دي. دی ګوره اکثر احادیث صحیحه او څه ویلي دي؟ موضوعي ویلي دي. خبره باندې پوه شوه؟ عبدالحی لکنوي په ظفر المعانی کې په دې باندې تصریح کړې چې اکثر احادیث د ابن جوزي نه صحیح ګوره موضوعي ګرځېدي دي، ضعیف ورته وایي. دا خو جرح وکړه په دې طلق بن علي په دې حدیث باندې کوم چې د امام ابو رحمت الله علیه مستدل و. جواب د هغې نه دا ده چې دا حدیث مبارک ډېرو ائمو نقل کړی په خپل کتابونو کې. خبره باندې پوه شو؟ لکه په معجم الکبیر کې علامه طبراني ذکر کړی، په صحیح ابن حبان کې علامه ابن حبان ذکر کړی، او دې دواړو تصحیح کړی دی حدیث، ورته صحیح ویلي. او په مستدرک کې علامه حاکم ذکر کړی،
او د حدیث ته صحیح ویلي دي او په مستدرک باندې بیا امام زاهبي رحمت الله علیه یو شرح ده تلخیص ورته ویل کیږي امام زاهبي رحمت الله علیه هم د امام حاکم د موافقت کړی دی او د تعدیل صحیح دی لہذا د حدیث په دومره لوی ائمو د تعدیل کړی نو بیا د یو جرح چې ابن جوزی دی د هغې جرح له څه اعتبار دی او شان د ابن جوزی بیا دا شو چې په جرح او تعدیل کې دی متعصبه او متشدده دی خبره پوه شو دا حدیث صحیح دی د طلق بن علي او دغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لپاره سره مستدل دی او بعضی آثار د صحابه کرامو لکه په شرح مان الاثار کې ذکر کړی دي علامه طحاوی رحمت الله علیه دغه رنګ مصنف ابن ابي شيبه کې نقل کړی دي چې پای کې اثر د علي رضی الله عنه او اثر د عبد الله بن مسعود سے مشهور دی او صحیح دی په صحیح سند سے نقل کړي پای کې د دواړه مبارکان پر مې الفاظ متقاربه دي چې کومه خپل پوزه مسکو یا موږ خپل غوږ مسکو یا د انداز مخصوصه مسکو دي کې موږ څه فرق نه راولي موږ څه باک نه کوي راپوش دغه آثار د صحابه کرامو هم پته لګي چې اندام مخصوصه مسکول دا ناقص د وضو نه دي او د دې سره نه معنی دي خبره باندې ما پوه نه شو خو یو اعتراض په دې حدیث پاک باندې بل دی هغه دا دی چې دا طلق بن علي ډېر راغلی دی د مسجد نبوي د جوړولو په دوران کې په یکم هجري باندې او بیا تللی د نبی صلی الله علیه وسلم سره دوباره ملاقات نه دی شوی او کم حدیث چې نقل دی په باره د مسو ذکر کې نه چې کم دی دا ناقص وضو دی او داس پکې لازم دی هغه ابو هريره صاحب دا غیر روایت کړی دی او ورسه په وم هجري کې چې کم دی اسلام قبول کړی دی ولهذا د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دا دی ناسخ کړي د طلق بن علي د حدیث په اړه منسوخ کړي جواب د دې لپاره دا دی او بس د مجهود کې خلیل احمد سالمپوري نقل کړي عارف السنن کې علامه بنوري نقل کړي عارف الشریف انور شاه کشمیری نقل کړي جواب دغه اعتراض نه دی چې دا طلق بن علي په نهم هجري کې بیا راغله مدینه منوره ته نبی صلی الله علیه وسلم ورفاته او د دې مسجد نبوي دوباره تعمیر چې کوم دی مرمت هم په دغه نهم هجري کې شوی دی دا دوباره د نبی صلی الله علیه وسلم سره شوی دی ملاقات شوی دی لہذا د حدیث منسوخ دی خبره په باب کې امام منیفر رحمت الله علیه دغه استدلال دی او دغه مذهب دی ښه ائمه ثلاثه رحمه الله فرمایي چې مس ذکر دا ناقص د وضو دی ناقص د څه دی ناقص د وضو دی ناقص د وضو دی د هغې دپاره حدیث د باب دلیل دی باب ولا حدیث دی دلیل دی چې بصرا بنت صفوان فرمایي چې ان نبی صلی الله علیه وسلم قال نبی اسلام فرمایل من مس ذکره چا چې خپل اندام مخصوصه مسکه فلا يصلي حتى يتوضا دا به تر هغې پورې مونږ نه کوي چې تر څو پورې صحیح نه کړی او داس نه کړی نو دې نه پته ولګي دا چې مس ذکر ناقض الوضو دی مس ذکر سره اګه تاسو پوه شئ خبره حدیث نه وته جواب نه کو او د استدلال نه وته جواب کو ها استدلال نه زکو تاسو ته ما پرون ویلي مخکې بار درسونه کې تیر وته چې کله احادیث متعارضه راشي احناف پکې څه اصول خپلای ټول ناول په نسخ باندې کول کوي که چېرته تعین د تاریخ او چې د متقدم د متأخر دی دلته داسې نشته دی نو دلته کې دې دواړو د احناف مبارکانو د دواړو احادیثونو په مابین کې په ترجیح باندې قول دی لکه دویم نمبر کې بیا ترجیح ده لکه په نشو دویم نمبر کې سره ترجیح لکه ترجیح څنګه ور کوي دی وی حدیث د طلق بن علي دغه څه دی راجح دی او حدیث د بصرا دا مرجوح دی نو وجه د رجحان څه شي ده هغه وای دا چې دغه حدیث د طلق بن علي دا اکثر راویانو نقل کړی دی چا نقل کړی اکثر راویانو نقل کړی دی او حدیث د بصری چې کوم دی دا صرف کوم دی نقل کړی دی او بل چا نه نقل کړی او دا بصری چې کوم دی دا صحابیه ده مثلا صحابیه ده او دا مسله چې کوم دی تعلق ساتي د نارینه سره نو که چېرته دا امر مشهور وی د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او بیا خو په ډیرو صحابه کرام او ډیرو راویانو نقل کړی وی کنه د هغه وجه د ترجیح د خبره او بل وجه ترجیح دا چې دا مس ذکر کې دا کم روایت راغلي دي او بیا دا
د ائمه ثلاثه په مابین کې دنه د اقوال مجمل دي ښه خبره باندې پوه شئ ډېر اختلاف تر 40 پورې اختلاف پکې چې کوم د شراح ذکر کړی چې دی لاندې په فروع کې 40 قول دي ښه څو قول دي څو کوي چې دا مست ذکر کړي قصدن عمدن نو ناقص للوضوء دی او چې قصدن عمدن مست ذکر نه کړي بیا ناقص د وضوء نه دی او څوک پکې څه وایي کدا مست د ذکر بشهوتین کړي بیا ناقص للوضوء دی او که بشهوتین نه کړي بیا چې ناقص او څوک پکې وایي چې په باطن الکف سره کړي نو دا څه شی دی ناقص الوضوء چې په باطن الکف سره نه دا بیا ناقص الوضوء نه دی لہذا اقوال پکې دي د څه شی تفصیل کی مختلف راغلي دي دغه حدیث د بصری دا مجمل دی او حدیث د طلق بن علي چې کوم دی دا سره مفسر دی اور ورته مفسر ته ترجیح نه لکه عند التعرض په مجمل باندې یې کنه یو تک نه لہذا ترجیح چې کوم دی موږ سکړه قائم کړه او یا لکه یا تطبیق کوخه دا دویمه طریقه د جواب ده څه کو دا احنا اصول لیکنه یا ورمه د الله بندګانو دا په تکرار در کې کوي څور کو تطبیق الکه تطبیق څنګه کو موږ وایو حدیث د طلق بن علي دا د عام خلقو د پاره شو چا لپاره شو عام خلقو د پاره شو چې دا عام خلک په مخ د وسونه نشي کولای چې بس مذکر مسکې چې په مورغله په مانځ کې یا په خارج د مانځ کې او بیا ودی د وسونه کې بس په ماچې د ګران کار دی کنه څه دی د بیا په دین کې په دې باندې حرج لازم شو حال دا چې قران کریم کې الله تبارک وتعالى حرج زموږ استاد نو پورته کړی دی فکر دې پراغه په تطبیق په دې طریقه باندې وکړو تطبیق با چې حدیث د طلق بن علي د عام مسلمانانو مؤمنانو په حق کې شو او حدیث د بصرا دا چې کوم د خواص په حق کې شو چا په حق خواص کوم چې خواص د مشایخ د علما دي دا غي په حق کې شو خو بیا ورلره هم دا ناقض الوضوء دوباره او داس کول دا بلم امر استحبابي لازمي وجوبي په بیا په حق خواص کې نه امر استحبابي دي هغه په نشو څو جواب شو یو جواب په طریقې د ترجیح سره شو دویم جواب په طریقې د تطبیق سره شو دریم جواب چې کوم د داسې کو چې د دین ورستو وضوء لغوي مراد دی ښا اما سکول ذکر نو وستو کوم وضوء الکه وضوء اصطلاحي نه وضوء لغوي وضوء اصطلاحي څه ته وایي دا کوم او دا عام او داس کو چې پای کې موږ استنجا کو خو به توبه چوس په مو توبه چو بخونه پکې زوبټه پکې زو سر باندې مسکو بینځو دا زمونږ استاد مصطلح وضو ده کنه یو لغوي او دستخه چې هغه صرف لاس او انزل او خلی توبه چول لاس انزل او خلی توبه چول لہذا یا دینه څه مراد ده او د لغوي ترنه مراد ده خو شو خبره باندې تاسو وایا وفي الباب عن ام حبيبه وابي ايوب وابي هريره وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح هكذا ترمذي رحمة الله عليه حديث باب کې لیکي چې دا حدیث حسن او صحیح دی هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبي عن بصرة وروى أبو أسامة غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبي عن مروان عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك إسحاق بن منصور أخبرنا أبو أسامة بهذا وروى هذا الحديث أبو الزنادي عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك علي بن وجنة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن أبي عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مدار د حدیث چې کوم دی کنه د بصری لري مدار دقه وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول لوزي وشافعي واحمد واسحاق قال محمد قول چې کوم دی د ډیرو صحابه کرامو د تابعینو دی چې بسره قول امام اوزاعي کړي امام شافعي رحمۃ اللہ کړي امام احمد کړي دی امام اسحاق بن راهوی کړي دی امام مالک سے هم دغه قول دی وقال محمد اصح شيء في هذا الباب فرمای اصح شيء في هذا الباب حديث بصرته وقال ابو زرعه حدثنا ام حبيبه في هذا الحديث حديث ام حبيبي په دې باب کې اصح شيء دی ووادي صلى الله عليه وسلم مكون ان بسطه بن ابي سفيان عن ام حبيبه باب ترك الوضوء من مس ذکر ګوري د امام ترمذی صنیع داش ولا کنه مخکې چې کم دی ذکر کو چې مس ذکر ناقض الوضوء دی وسب ذکر کوي چې ناقض الوضوء نه دی نو اقا حدیث په اوس راوړي کم چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ لپاره مستدل دی بس وایا حدثنا عناد حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر بن قيس بن طلق بن علي عن ابي عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو الا مضغه منه او بضعه منه وهل هو الا مضغه منه او بضعه منه دا چې کوم د شک دراوی دی کنه یې مضغه ویل دی یا بضعه ویل دی دا خو د جسد سره یو حصہ ده نور حصص بشان حصہ ده وفي الباب عن ابي امامه قال وسا اوس ګوره امام
ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا مسلک هم من غیر واحد من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم نه ښه د ډیرو صحابه کرام هم دغه مذهب دی وبعض التابعین انهم لم يروا الوضوء من مسجد ذكر وهو قول اهل الكوفه وابن لازم المبارك نګني او دس کول د مسجد ذکر نه او دا قول اهل کوفه دی د عبد الله مبارک دی وهذا الحديث احسن شيء دا ټول مخسته حدیث دی په بعد وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبي وقد تكلم بعض الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر الصح واصل لهذا دغه الصح شيء په باب کې دا حدیث